أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 86 یعنی شپگ اتیایم. اولئک دغ کسان، اولئک الذین داغ کسان دی اشتروا الحیاتا چه اغسط دے جوند دنیا بالآخرت پا بدل دا آخرت کی فلا یخفف عنہم نسپک بنشید دوینا العذاب عذاب مقرر پا دوی باندے ولا هم ینصرون او نبا دوی سر مدد کی دیشی. دا تتمدہ دا تیرشوی خطاب پا زجر او توبیخ باندے مشتمل دا او دا حق خلق دا پارا دا آخرت یر دا او دا تیرو قباحتونو سبب پاک بیان دے چی دا خلق ولی دمرا نافرمان دی دا اللہ دا حکم سوجہ دا چی دا اللہ دا ہر وعدے نخلاف ورزی کوي او ہر گناہ تملا تڑی اخپل ما بین کی یو بلم وجنی. یعنی پدی تیرو سبقونو کی کتاسو خیال کڑیوی دا سی یو گناہ و قباحت نشتا چی یہودو نکولو ہر بلا کئی. یا اللہ دا ولی دمرا نافرمان دی، دا ولی دمرا ناکار دی. نو اللہ دا حقی علت بیانوی سبب یہ بیانوی چدا دا تمام مرضونو جڑ چھ دے دا اشتراء الحیات الدنیا بالآخرہ دے چھ دے خلق دنیا پا آخرت باندے غورا کردے دا. کلا چھ دے انسان زڑکی دا دنیا قدر و قیمت راشی او دا آخرت قدر و قیمت یہ زڑکی نہیں نو حقن دغا سکارون کی. اولائک الذین دا حقا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چے آغست دے جوند دنیا بالآخرت پا بدل دا آخرت کی. دوی آخرت غورا کڑے دے نا دنیا غورا کڑے دا پا آخرت باندے. وہی چمڑا آخرت کی بچوی یا بنوی یا کوینو حقا دا قرض و معاملہ دا کلبوی دلتا دنیا کے یو بل سرسترگی لگی یرا چما سراب مانا دا فیدے خراب نشی اولاد مو غریب نشی مال و دولت ورتاو گٹمم. اللہ فرمائی سبب دا دے تمام گناہنو دا دا دنیا غورکول دی آخرت باندے. نو اللہ فرمائی فلا یخفف عنہم العذاب نسپک بنشید دوینا عذاب مقررام. کم عذاب چی دوی تا مقرر دے آگی تمام دا تخفیف طریقی منفی دی، ہیچ قسم تا آسانے بدویل نہیں.
سمانا نبا ورطا آسان ولیشی او نبا ور باندې عذاب ختم ولې کیږي او نبا ور باندې کم ولې کیږي او نبا داسي وی چې وخت کې به عذاب وی او بل وخت کې به نه نا هر وخت کې به ورته عذاب وی او خډ ډیر عذاب وی او آسان والے کم والے به پکې ناراضي ولا هم ينصرون او نبا دوی سرا مدد کی دیشی مراد بچ کول دی دا عذاب نام یعنی دوی با دا عذاب نه بچ کیگی یا دا مانا چه غلبه ورکول پا عذاب ورکونکو دا سے هم ندا چه دوی با عذاب ورکونکو باندے غلبه شی لکه دنیا کی چه خلق لس کسان سل کسان را جمع شی او یو سړی تا شکست ورکی حال تبدوی اللہ دو اللہ ملائکو تا هیڅ قسمه شکست نشی ورکوله صيغه مجهول کې ينصرون په صيغه مجهول کې اشاره دادا چې د نصرت د طرف د الله نه او د ملائکو نه او د باطل معبودانو د طرف نه او د دوستانو د طرف نه ټول طرفونه منفی دي نبا باطل معبودان ور سره مدد کولې شي نبا یاران دوستان ور سره مدد کولې شي او نبا ملائک ور سره مدد کوي او نبا ور سره الله مدد کوي هر قسمه مددونه بدوی باندې بندوي نو ولا هم ينصرون او نبا دوی سره مدد کی دی شي ولقد آتینا او یقینا ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب یعنی تورات وقفینا او پرل پسیولے گل منگا من بعده رستو دہغنا بالرسول گن رسولان وآتینا او ورکڑے منگا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم آچ زوید مریم دے اغلم ورکڑیو البینات اخکار دلیلنا و معجزات و ایدناہو او کلکڑیو منگا دی عیسیٰ علیہ السلام لرا بروح القدس پروح پاک سرام افکلما جاءکم آیا پس ہر کلا چراب اڑلو تاسو تام رسول یو پیغمبر بما حقا حکمنا لا تهوا چه نبخ خولو انفسکم ستاسو نفسنو استکبرتم نلوی باوکڑ تاسو نففریقا کذبتم نویوا ڈلت پیغمبرانو تاسو دروغ جنکڑا وفریقا تقتلون او بلا ڈلت پیغمبرانو تاسو وجلام اللہ جل جلالو فرمائی چکلا منگا تورات موسیٰ علیہ السلام تورک اغین آباد من نورم بیارا ولی گلد تورات پا حکم باندے بیا مو عیسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورک شریعت مو ورک دیر معجزات مو ورکڑل دیر دلائل مو ورکڑل اللہ فرمائی چی کلم دوی تا یو پیغمبر دا سے حکمنا راوڑی دی چی دوی خواہش نمنل نو دوی با لوی اکڑا وی بے چی دا دروغ جندے او یا بے حق سڑے قتل کچی چابا حق خبرک ولام دی آیت کریمہ 88 نمبر تقریباً دے 87 نمبر 89 پورے بلیو خطاب دے بنی اسرائیلو تا او دے کے ترقی دا پا ذکر دا خباستون دوی باندے چه مڑا دوی یوازے دا خباستون ندی دوی نورم اچھا شہدے تکذیب دا انبیاءو چابا چه حق خبر راوڑا دا سے مسئلہ بے بیان کرا چاگا با حقوا
نو دوی به د هغوی تکذیب وکړه چې مړه دا دروغ وایي. نن سبا مسلمانان څوک چې ورته حقه مسله بیانوي وایي دا وهابي دی، دا پنجپیری دی، دا ټکي څه شی دی؟ یره جی دا شرپسنده دی، یره جی دا فلانه دی او دا ډنګی دی. دا د تکذیب صیغې دي. څوک چې چاله وهابي وایي او څوک چې چاله پنجپیری وایي، مقصد دا دی چې کني د دا عقیده خرابه ده، یعنی دی چې د کمې مسلې بیانوي دا غلطي دي. دا د یهودو طریقه. نو هغوی به انبیاء کرام تکذیب وکوي به چې دا خراب شوی دی، کله به وی سحر ور باندې شوی دی، کله به وی دا زمونږه بزرګانو وهلی دی، ټکری وله لېږلې ورکړې ده. او بیا به بعضې انبیاو باندې چې وس ورسېده نو هغه به یې قتل کو. دې آیت ربط هم دا دی چې مخکې آیت کریمه کې الله ذکر کړل چې دا هغه بدبخت دي چې خپل منځ کې یو بل وجني. اوس دې آیت کې الله فرمایي چې مړه خپل منځ کې وجل خو پرېږده، انبیاء هم بخلي نه دي. انبیاء څه معنا د حق خبرې ویونکي نه دي پریښي، هغه هم وجلي دي. نو ولقد آتینا موسی الکتاب، او تحقیق سره ورکړی موږ موسی علیہ السلام ته کتاب. مراد ته نه تورات ته، یعنی تورات موږ موسی علیہ السلام له ورکړو. بیا د هغه تورات حکمونو منلو د پاره او د تبلیغ د پاره چې دا حکم د تورات حکم ټولی دنیا ته ورسوي او د تورات خبرې نورو خلقو له تبلیغ کی ورسوي. نو الله فرمایي هغې پسې موږ وقفینا من بعده بالرسل، او بیا پرله پسې ولېږل منګه رستو د هغه نه بالرسل ګڼ رسولان. پکې بندي کې ګڼ رسولان مو ورپسې ولېږل. څه معنا، څه دپاره مې ولېږل؟ یعنی دین هم هغه و، مسله هم هغه وه چې تورات کې راغلې وه. دې ځای کې مجازن هغوی د رسولان ویلي دي، مراد تېنه انبیاء کرام دي. انبیاء نبی او پر رسول کی فرق دی. نبی حق چاته وی، نبی حق چاته وی چې هغه ته نوې شریعت نه ملاو، هغه د زړه رسول په نقش قدم باندې روان وي او کتاب هم د مخکینی رسول والا وي. نبی صرف هغه ته دعوت ورکوي. رسول حق چاته وی چې هغه لا نوې شریعت ملاوي، نوې کتاب ملاوي. نو الله فرمای ما موسی علیہ السلام پس بیا رستو ګڼ رسولان ولېږل، یعنی انبیاء مو ولېږل. څه دپاره؟ چې دا تورات تبلیغ وکړي د خلقو له او دا خلق تورات ومني. قفینا، قفانا ماخوذ دی، قفا د سر رستنی دی، اسی ته ویلی شي قفا. د څټوکی چې دی د سر رستو حصه دې ته قفا وایي. او دا پرله پسې انبیاء له وقفینا صیغه ځکه استعمال کړه چې یو سړی کله بل پسې ودرېږي نو هغه د سړي شاته نه دغه کپره او دغه څټ والا ځای قفا ګوري. او تقفیه یو چیز بل پسې فوراً راوستلو ته تقفیه وایي. نو قفینا دلالت کوي په اتباع د تورات، یعنی چې تر عیسی علیہ السلام پورې څومره انبیاء راغلي دي دا ټولو د تورات اتباع کوله او دوی له د تورات تبلیغ کولو. ټول انبیاء د تورات تابع وو. من بعده کې دلالت ته پرستوالی د زمانه باندې، یعنی من بعد زمن موسی، د موسی علیہ السلام زمانه نه ونیسا تر عیسی علیہ السلام پورې الله فرمائی ما پر لپسې انبیاء کرام راولېږل خو دوی ونه منل. وآتینا عیسی ابن مریم، او ورک منگا عیسی زوی د مریم تا البینات ښکار دلیلونه. عیسی ذکر ځکه وکړو
چې دا د بنی اسرائیلو خپل پیغمبرو الله دوی ته رالېږلی و خو سخته دشمني وه د عیسی علیه السلام سره بیا ډېرې دشمنۍ یوه وجه دا هم وه چې عیسی علیه السلام نوی کتاب راوړی و انجیل او په هغې کې څه احکام داسې وو چې هغه د دوی د خواهش نه خلاف وو نو الله جل جلاله په خلقو باندې د منلو د پاره عیسی علیه السلام ته ډېر معجزات ورکړل ډېر تاییدات ورته نصیب کړل او جبرائیل علیه السلام به هغه سره ګرځېده روح القدس تایید ورته حاصل و هغه به د سره ګرځېده چې د دې خلقو د ضرر وغیره نه بچ کی لیکن سره د دې تمامو خبرو یهودو د عیسی علیه السلام تصدیق ونه کو او دې کې دا نقطه هم ده چې منګه عیسی علیه السلام دوی ته ولېږلو هغه د دوی نبی و دوی ونه منلو نو دوی به محمد رسول الله څه ومني چې هغه د دوی نسب کې نه دی بنی اسماعیلو کې راغلی دی دو خپل انبیا نه دي منلي د خپل خاندان د خپل ټبر خلق نه دي منلي خو خبره چې چا حقه کړې ده دوی ور باندې ټپه لګولې ده یره جی دا خو وهابي دی یره جی دا خو پنج پیری دی یره جی دا خو غلطی مسئلې کوي وغیره وغیره نن ټولهم هغه یو شان ته د یهودو په شان هغه طریقه د مسلمانانو کې روانه ده عیسی ابن مریم عیسی د عبرانی لفظ ده یا د سوریانی لفظ ده عبرانی او سوریانی کې یسوع نموه د عیسی علیه السلام یا یشوع نموه یشوع او یا یسوع دا په عبرانی ژبه کې مبارک ته وایي او سردار ته وایي لکه موږ چې چاله وایي چې صاحبه یا موږ ورته چې مبارکه نو دغسې دا عیسی چې کوم دی دا نوم و د سردار او مبارک او سریانه ژبه کې عیسی مخلص ته هم وایي ابن مریم قرآن کریم کې الله د ښځو نوم نه دی ذکر کړی چرته هم تقریبا چې د زنانه نوم قرآن کې نشته او د مریم نوم 10 ځله راغلی دی د دې نوم یې ځکه ذکر کړی دی چې یو خو عیسی علیه السلام پلار نه و دا بې پلاره د الله په قدرت پیدا شوی و کله چې مریم علیه السلام د ناصره کلی نه ووته ما تاسو ته ویلي وو چې عیسی علیه السلام د ناصره کلی دی دې ته ناصري هم وایي که تاسو ته 13 سبقونه یاد وي یاله نو کله چې مریم د ناصره کلی نه روانه شوه بیت المقدس ته تله چونکې دې د بیت المقدس خدمت کولو نو چې بیت الشرق ته ورسېده هغه ځای کې د دې عیسی علیه السلام پیدا شو دې وخت کې مریم علیه السلام د 14 کالو وه مریم هم د عبرانی یا د سوریانی لفظ ده عبرانی یا سوریانی ژبه کې مریم خادمه ته ویلی شي خادمه نوکره چې هغه د بیت المقدس خدمت کولو یا بعضی علماء معنی کړی دا عابده یعنی مریم معنی دا عابده عبادت گزاره عبادت کون کی وا الله ولا لوی مقام ور کړو البینات الله فرمای ما عیسی بن مریم تا خکار دلائل معجزات ور کړیو البینات جمع د بینتون دا ما یتبین به الحق هغه شی ته وای بینات چې کوم شی سره حق واضح کیږي دا معنی دا چې خپل هم ښکاروي او بل سیز هم ښکارا کوي نو دلیل چون کې نور سیزونه ښکارا کوي یا معجزه یا دلیل نو ځکه الله ورته البینات وای دلته هغه
دلائل او هغه معجزات مراد دي چې پروردگار عالم سورت آل عمران یو کم 50 کې هغه معجزات ذکر کړي او سورت مائدہ یو سلسم کی ذکر دی را بشی کا دا اللہ فخی و ایدناہو یدنا وطلے دے ید لاس توئی چا سرچوک لاس وکی یعنی مددو کی اللہ فرمائی دے مضبوط کڑے ہو منگا پماند قوت ہو دا مضبوط والی دے و ایدناہو مضبوط کڑے ہو منگا دی عیسیٰ علیہ السلام لرا بروح القدس پر روح پاک سرام سمانا روح القدس دا اکثر مفسرین پا نسبان دی جبرائیل علیہ السلام نم دے لکہ سورہ نحل 102 کے روح ولی ورتوئی روح جبرائیل امین تا روح زکوائی چاگا وحی راوڑی او وحی چھ دے دا سبب دا جوان دے دا زڑونو چکلا پا زڑکے دا وحی علم وی دا قرآن علم وی نو هغه انسان ژوندی دی او چې د چا زړه کې د قرآن علم نه دا منګړت خبرې پکې پرتی پلنکی بزرگ داسې وکړل پلنکی ولی داسې وکړل قبر نه داسې رڼا ووته ما داسې خوب ولیده او پلنی دا خوب ولیده دا منګړت خبرې زړه کې پرتی یره جی فلنی داسې کمال وکړو پلنی دا وکړو بس دا الله خبرې ورسره نه او دا منگڑت خبری سڑکی پرتیوی نو دا سڑے پا مثال دو مڑو دے حدیث مبارک کے رازی اللہ یادون کی چی دی دا پا مثال دا جوندو دی او دا اللہ نا یادون کی دا پا مثال دا مڑو دی نو وگی تچاوے لیو چھ دو سوکی گی وی چلور روٹے کنا علاکہ ہر سخو روٹے نہیں کنا نو نن سبا دا پیرانو مریدان چھ دا ذکر نوم واوری دی وی چھ دا زمنگ ذکر تے مراد دے یره جی ګوره موږ نه وی چې دا ذکر کولو والا تسبیح چې راغستی وي الله هو اینانا قرآن کې د دې ذکر اډو ذکر نشتا قرآن کې د ذکر معنی دا قرآن ته ذکر وای قرآن په خپل د الله یاد ده قرآن وای قرآن معنی زده کوي د قرآن په خبره باندې عمل کوي د قرآن عقیده باندې رواني دې ته ذکر وای د الله حکمونه معنی دې ته ذکر وای دیتا ذکر نوئی چھ لا الہ الا اللہ وی بر زبان تسبیح در دلگاو خر این چنین تسبیح دارت کے اثر پا جبا باندے دے ٹھول ورز لا الہ الا اللہ وی او سڑکی دے غواگانے اخر پراتی نو دا ذکر حس معنی نلری چھ دا لا الہ الا اللہ پا معنم نپوئے گی دا سبحان اللہ پا معنم نپوئے گی پیر ستوئی چاگا تا لدا سیٹی کی وہ خیچ تر مرگ پورے پمانے نہ پوئے گی بس وہی بھائی او بیا خلق و یہ رجی دعا نہ قبلی کی یہ رجی دم کے اثر نشتا یہ رجی دعاگانی کو نہ قبلی کی یہ رجی منزو نہ کو اللہ پاک نہ معافی غاڑو نہ معاف کی بیماریاں نہ ختمی گی وائرس نہ ختمی گی یہ رجی کاروبار میں نشتا دیر وہ گرزے دما دیر نفلونا میں وکا خوچر تا کاروبار رتا سیدہ نشا اے خلقا ستاسو بخیال داوی چیر جی نفلونو کے کمال نشتا یر جی قرآن کے کمال نشتا یر جی ذکر کے کمال نشتا یر جی عبادت کے کمال نشتا نا 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 دا ټول د کمال سیزونه دی خو تاس د کړي نه دی ذکر دې د کړي نه دی ګا ټول اورد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خلق ویرجی یو لاکھ ظلمی ہوئے معنی باندے نہ پوئے گی عمل پہ نہ کہے نو چھ پا معنی نہ پوئے گی عمل پہ نہ شکولے اثر نشتا یرجی سورہ واقعہ وایا ما رزق میں نخ کی نو سورت واقعہ تا چاوی لی دی چھ دا سے وایا چھ بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا سے وایا تا دا چاوی لی دی دا خو چې کم مولا در طویلی وی هغه به د دین نه متنفر کوي کنه هغه به تعالی دا خی چې ګوره قرآن د لس کاله وی کمال پکې نشته نو خود پکې نشته زمون کلی کې یو سړی هغه مولا له ورغی ورته وی چې مولوي صاحب زما دا ټکې سور نه نیسي زما دا ټکې سور نه اخلي هغه ورته چې ټکې دې څنګه سور نه اخلي هغه ته ته وکې ده نو تویوی علی پلام زر اللام زل زالی زرزین انزرنا آمنو
الف لام زر اللام زلا زالای زرزی ننظرنا آمنو اغورتا وی چالا کروانی دی یو ٹکی کئی او وی بل ٹکی پٹکو یو ٹکی وی روانی دی بل کئی نو سور خوزک ناخلی نو مانا دادا دا مسلمانانو من سور نالی دا مسلمانانو دعا سور نالی دا مسلمانانو ذکرنا سور نالی دا مسلمانانو سورتون ویل سور نالی ولی زکه چې دای په هغه طریقه نه وایي چې محمد رسول الله ویلی دی مولا په طریقه وایي او مولا خدا وایي چې د قرآن د ترجمه ضرورت زه تاسو نه پښتنه کومنټس کې بل خبره راغله ایواستا معشوقه ده ډیره تا لګرانه ده زوی ده زوینا نږدې معشوقه دنیا کې بل نه یا خزه ده ستا معشوقه ده بیبي ده یا مور ده اور ډیر زیاته مینا ده دا ور سره خو څوک ده مخلوق کې انسان ده ستا ډیر زیاته مینا ده ور سره په ایمان وای هغه سره زړه د ملاوي دو ته زړه کیږي او کنه کیږي نو چې هغه سره ته ډیر وخت پس ملاو شي خبرو ته دې زړه کیږي او کنه دی کیږي موسی علیہ السلام الله سره مینا الله سره کوئی تور کې ملاو ده اللہ پاک تیرے یو تپوس گئی ورتوی ما تلک بیمینک یا موسیٰ پا دلاس کی دی چی شیدی موسیٰ علیہ السلام ورتوی لیشی چی دا عصا دا لنڈا خبر بس یر جیدہ کو تک دے را سر دے و موسیٰ علیہ السلام دا ورتنوی چی یر جیدہ کو تک دے ورتوی ہیا عصایا اتوکعو علیہا و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى دمرو اگده خبر ولی کئی زکی کئی چی رب العالمین سرا خبر خوندور کئی چی اگده خبر ور سرا حکم دیر خبر حکم دیر شپو لراشا چی د دیر شپو خبر حکو پی وشپا باندے د دیر خبری نکیگی چرتا سندر پا خوادا سے منگا وری دلیوا دیر شپو تراشا چی دیر خبر حکو ایویش پی باندے دا دیروش پو خبرے شتدا سے وہی خلق نوائی مڑا ننے سار شمزا شپاو کا گپ شپ باولگو ولی وی سا مطلب دے مطلب دا دے چیز دے معشوقی سرا اخپل محبوب سرا اخپل ملگری سرا اخپل زوی سرا اخپل پلار سرا یا اخپل رب سرا زب دیر خبر کما اگ دے خبر کما خبر خوند ور کئی خبر خوند ولی ور کئی زکا چی آغا دا آغی پا خبرو پوئیگی او دا دا آغا پا خبرو پوئیگی تا چیوی معشوقی سر دا کالونو پس ملاو شے و آغا انگریزی ویو تا پختو وای ملاقات بخوندو کی علکاو با کی وی زبان یار من ترکیست ولی ترکی نمیدانم زبان یار من ترکیست ولی ترکی نمیدانم الہی بیاید زبانت در دہان من وی چی زما دا یار جب ترکی دا او زپا ترکی جب باندے نپوئے گا ما خوان چرت کئی ملاقات نو تبا دا اللہ پا خبرو باندے چی نپوئے گے ستا ملاقات بس ملاقات وی چرت تلے وی چالا تلے وی سا خبر دے اکڑے اللہ سرا ما ہوتا منزل رازو کتانا اللہ تا پوسو کی یادا نا مورو پلار تا پوسو کی بچیا چرتا تلیوے یر جی منزل تلیو سلا تلیوے بچیا منسلا کوے یر جی دا خو اللہ سرا ملاقات تے کنا یر جی دا اللہ سرا خبر اتریدی خواہ اللہ سرا دے ملاقات کی سووے یر جی زداغا پا خبرو نا پویدہ مغزما پا خبرو نا پویدہ ملاقات خوان کئی نو دا دی ملاقات با نتیجہ ہوزی جواب راکا یو افسر دے اغلط ورغلے تا دا آغا پا خبر نا پوئیگی آغا ستا پا خبر باندے نا پوئیگی دا سنہ دا چی اللہ نا پوئیگی سباب خلق دا والی چیر جی دا مفتی سے غرص دا دے چی اللہ زمان پا خبرو نا پوئیگی نا تا چی پا خبرو باندے نا پوئیگی نو تبا ہر خبر سرات سا قسم تا عجیز ہے شکل جوڑ کے تالا پتہ نہ لگی چی دا خبر دا عجیز ہے کہ خیال دکڑی چی سڑے خبری کی ناغی سر لاس خوزی او دا لاس ایکٹنگ دا دا خبرو مطابق کی
کله چې ته په ژبه خبره باندې نه پوهېږي ته ایکټینګ صحیح نشي کوی. تا نه به د او په ځای کې سر داسې خوځي. حالانکې که یو سړي ته وایي یاره جي زه پلني له ورغلم ما ورته چې او بلکل صحیح ده، خلک وایي چې لیونی دی، او سره څنګه داسې داسې کېږي، او سره خو سړی داسې داسې کېږي. نو ته د الله په بخ کې د سر په خوځولو هم نه پوهېږي او بیا وایي چې یاره جي ما ذکر وکړه خو قبول نشه، یاره جي 10 کاله کېږي دعاګانې غواړم ښه کار روزګار راته میلاو نشه. مړه ته ځان خو پوه که که نه، په خبره باندې ځان ورسوه. نو چې کله ځان ورسوې بیا به پته لګي الله سره خبرې کوي د الله په خبرو باندې چې ته پوهېږي. الله خو په هره خبره پوهېږي خو چې ته خو پې پوه شي که نه. نو الله فرمایي فکلما جاءکم، نو دا روح چې دی دا د زړونو ژوند دی. خبره مې دې پورې وکړه. قرآن چې دی دا د زړونو ژوند دی او د نن مسلمانانو زړونه د قرآن نه یکسر خالی دي. زه دعوې سره وایم مسلمانانو زړونه د قرآن نه خالی دي. مسلمانانو ته د قرآن متعلق نه ادب ور سره شته دی نه لحاظ ور سره شته دی. او دا کم ادب چې خلک کوي دا ادب الله نه دی رالیږلی. او هغه اوچتې کېږده چې اړو وررسې نه، کپړو کې ون غاړه چې اړو یې ګورې نه، دا ادب الله نه دی رالیږلی. چرته به م ونه ګورې چې قرآن ته غلافونه جوړ که او سلو جمعو کې بند که شته چرته وښیه ماله قرآن و حدیث کې. یاره جي ښکلې الماری وله جوړه که. زمونږ علاقو کې به پخوا دروازې کې به یو شی را زوړند کړی و چې هغې ته به یې څه شی وی الله دې کمی او بېشی معاف کي، داسې سیخ به یې ګول کړی و دا د وسپنې تار، دې کې به یې منځ کې بیا دا شی ګنډلی غونې و، جلینه غونې به یې جوړه کړې و، هغه به یې بیا په دې دروازې کې را زوړنده کړې و، هغې کې به یې قرآن کېښوده چې ننوځې. هلکه دا څه دپاره؟ یاره جي چې بلاګانې سړي سره نه ننوځي، بهر سړي سره بلاګانې یو ځای شي، نو چې په دروازې ننوځي چې بلاګانې نه ننوځي. ناوې به یې راوسته نو قرآن به یې وله دروازه کې بره څو ښځو نیولی و، لاندې به یې ناوې تېره کړه. څه چل دی؟ یاره جي دې سره بلاګانې او بدبختیانې او بد نظریانې نه ننوځي. قرآن چوکیدار و د کورونو. قرآن څه شی و؟ چوکیدار و د کورونو. اوس چې شی دی اوس د ختمونو کتاب دی. هغه سړی زما خبرې ترخی دي خو وایورئ، ځکه ترخی ځکه دي چې زه د چمچې دپاره نه کوم، نه در نه زکات غواړم نه سرسایه، حق خبره دله کوم. کم سړي چې ټوله زندگی د قرآن یو ټکی نه دی زده کړی، ټوله زندگی قرآن سره دشمنی کړې ده، دې نه زیاته دشمنی به نور اچوي چې زه دا سپینګیری پاڅوم، دا سپینګیری پاڅوم او ورته ووایم چې سپینګیریا ستا څو کاله عمر دی، دی راته ووایي چې 50 یا 70 یا 100. بیا زه ورته ووایم چې قرآن ترجمه دې څو ځله کړې ده، د الله خبرې دې څو ځله زده کړي دي. یاره جي ما چېرته اوزګار شوی نه یم ورته، داسې برابر شوی نه یم ورته، دې نه غټه دښمني به بله وي. جواب راکړئ. ستاسو دې د رب په کتاب قسم وي چې تا له زوی خط راولیږي او هغه کال پس 2 کاله پس تا نه څوک پوښتنه وکړي چې هلکه زوی دې خط رالیږلی او ته ورته دا ووایي چې یاره جي اوزګار شوی نه یم ورته پړاو کړی مې نه دی. عقلمني دا خبر او کم عقل به تا سره دا ومني چې ستا زوی سره مینه شته، وبه مني؟ وایي به چېره دا زوی ښه بدي شي، ښه بدي شي چې خط یې تر اوسه وله نه دی پړاو کړی، نو تا د رب کلام نه ځان نه دی معلوم کړی او ته پوخ دشمنی او سبا مړ شوې، زوی کم عقل دی لګیا دی تا پسې دا قرآن شپارسته بوزي. څه شلی بوزي؟ نو ته په ایمان وایه قرآن به ستا سفارش وکړي. یاره جي راجمه شی پلار مې مړ دی، مور مې مړه ده، ختم قرآن دی، څه لی لګې ورپسې؟ یاره جي چې الله یې وبخي څوک ورپسې لګې؟ یاره دشمنان مې راغونډ کړي دي. قرآن خو ستا دشمن دی. تا 80 کالو کې نه دی مور مخ ورړولی دی او نه تا مخ ورړولی دی، ټکو باندې دی وی الحمدلله رب العالمین والناس وبرسېدی. الله څه لیکلي پته نشته. او اوس دا قرآن چې 80 کاله تا دشمن دی او ته د دشمنی، نو ته چې کچره کې دی پلار جیل ته ته ورپسې دشمن بوزې؟ هلکه
نو چې دشمن ورپسې بوځي هغه به پې نور میخونه ټکوي ورته وایي به تاڼېدار ته چې دا غټ حرامي دی خلاص یې نه کړي دا چې د نه را نشي کلي ته دغسې قرآن ستا دشمن دی او ته وایې چې زما دشمن نه دی زما دی د الله په ذات قسم وي په ورځ د قیامت به درته پته ولګي چې دا ستا دشمن دی او که نه دی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن سوچوي چې پیغمبر به په ورځ د قیامت ودرېږي وایي به چې الله زما د امت زما قرآن شاته غورځولی و جواب راکا یو سړی داسې شته دی چې قرآن یې راغستی وي او داسې شاته غورځولی وي شته داسې جواب راکې اچا نه دی غورځولی نو بیا پیغمبر دروغ وایي بیا خو معنی دا ده چې پیغمبر به دروغ وایي العیاذ بالله بیا خو معنی دا ده چې دا قرآن کې راغلی دي نو دا هم دروغ وایي العیاذ بالله نو چې قرآن دروغ نه وایي نو بیا دې غورځولو معنی څه ده ټول امت شاته غورځولی دی عمل پې نه کوي عمل به پې څه وکړي چې په معنی یې نه پوهېږي ته د پاکستان یا د بل ملک قانون چې تا پړاو کړی نه دی په ژبه نه پوهېږي نو ته به عمل پې وکړي قانون باندې چې پوه شي عمل به پې وکړي دا کمقل خلک مور او پلار پسې ختمونه کوي دا ته ختم نه کوي تا ورپسې دشمن ولېږلو نور به هم دله وغربوي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نه غالبا روایت ده هغې کې راځي چې کم سړی مړ شي او د باندې څوک جړا کوي ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه دی مړي ته د کور والو په جړا باندې سزا ملاوي محدثین وایي عجیبه خبره ده قرآن او سنت کې راغلی دي چې د یو کس سزا د یو کس په جرم باندې به بله سزا نه ملاویږي تا جرم کړی دی نو تاله به سزا ملاویږي ستا سزا ستا پلار او مور ته نه ملاویږي قانون دی که او دلته عایشه رضی الله عنها د پیغمبر حدیث وایي هغه وایي چې مړي ته د ژوندو په جړا باندې سزا ملاوي دا ولې ملاوي هلکه جړا کوي ژوندي خلق ویر کوي ژوندي خلق ماتم کوي ژوندي خلق او سزا ملاویږي مړي له ولې ملاویږي دا خو په بل کار د بل چا په ګناه سزا ملاویږي قانون نه خلاف ته محدثین وایي چې نه قانون نه خلاف نه ده که نه دا د ګناه ده د دې مړي ګناه ده څنګه دله پته وه چې زما په کلي کې رواج دی چې خلک مړي پسې جاړي دله پته وه چې زما په علاقه کې رواج دی چې خلک ماتم کوي دله پته وه چې زما کلي کې رواج دی چې خلک ختمونه کوي دله پته وه چې زما کلي کې رواج دی خلک سنډګان حلالوي دله پکار و چې د قرآن نه ځان خبر کړی وی خپل کور ته یې وصیت کړی وی چې ما پسې ونه جاړی دې باندې ماله ګناه سزا ملاویږي خبردار ما پسې ختمونه او ما پسې هغه کارونه ونه کې چې اسلام کې نشته ما که قرآن باندې عمل کړی وي نو سر پښو ته به مې ولاړ وي الله نه او ملائکو نه به مې عذاب نه به مې بچ کوي او کچره ما قرآن باندې عمل نی کړی نو ما ستا په ختمونو نه خلاصوي لہذا ما پسې دا کار ونه کې نو که ده وصیت کړی وی بیا ورپسې چا جړا کولی دله سزا نه میلاوې ده خو ده خو نه دی کړی وصیت یې نه دی کړی چې ګوره ما پسې سقاتونه ونه کوي نو بهرحال قرآن چې دی دا د زړونو ژوند دی د مسلمان زړه مړ دی مړ او دی بس صرف دی سیزونو ته عاجز تکړه دی چې خلک رانه خفه نشي یاره جی د پلنکي ختم او ما پکې خدمت وکړه او کنه ډېر د ثواب کار دی وکړه زبردست د الله خلاف سړي سره ودرېدی که یو سړی ستا ښځې له بد ګوري او ستا پلار له بد ګوري ته هغه سره ناسته پاس لاس میلاول خو لرې خبره ده هغه سره په لار نه ځي ولې یره جی بیا به خلک وایي چې د پلار قاتل سره په لار روان دی یره مور او ښځې له وله بېعزتي رسولې وه دی ورسره اوس هم ناسته پاسته کوي په ښځې دومره غیرت کوي او د الله په دین در کې غیرت نشته او بیا وایي چې الله ما وبخې مور پلار مې وبخې پرېږده سړیه الله دې رحم وکړي ژوند نشته په زړونو کې مرګ دی کله که زړونه ژوندي وی نو په دې ګناهونو به انسان پوهېدی که نه خو چې مړ زړه دی دی نو ته په دې پوهېږې چې داسې بزرګانو دا وکړل او پلنکي بابا دا وکړل او د الله نه نه خبر نو روح القدس ته روح ځکه وایي
چې هغه وحی راوړي او وحی د زړونو د ژوند سبب دی. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، دا مقام د زجر دی، زورن ور کوي. حمزه د استفهام د توبیخ او د زورن د پاره دی. بما کله بچراوړو پیغمبر بما نه مراد هغه مسائل او احکام دي. لا تهوا انفسکم چې د دوی نفس بنه منل، کما مسله به چې د خواهش نه منله. نن هم مسلمان خوخي پسې ګرځي، د عالم مسائل ته ګوري، کمی مسلې چې په طبیعت باندې وي نو هغه مني، کمی مسلې چې طبیعت باندې نه وي یره جی خپل مونږ او داس کوا د چا په عقیدو کې ګوته مواه. انا لله و انا الیه راجعون. نو الله فرمایي چې کله به داسې مسله پیغمبر راوړه چې هغه به د دوی خواهش نه خوښولو، خواهش نه به خلافو، او دین همیشه د پاره د خواهش خلافي. ګوره دین وی هغه ته چې ستا خواهش نه مني، چې ستا خواهش مني پوهېږه چې دا دین نه دی، دا د بزرگانو خبره او دا د ختمونو او دا د خیراتونو خبره، چې دا ناروا ناجایز ختمونه او دا ناروا او ناجایز خیراتونه. چاله با پروژه کې یو ډبه اچار ورکي، او چاله به یو ترړه وړه ورکي، او چاله به یو شربت د روح افزا ورکي، چاله به 2-5 روپے ورکي، او د خلقو په مخ کې وای یره جی دا ما پلنیله دومره شی ورک، یا با خپلو نوکرانو ته وای یره جی دا شی پلانیله وروړې، الکه پټې ولې نه لګي، ولې د خلقو په مخ کې یادای. دا ټول ستا خواهش ځکه منلی دي چې دا دین نه دی کنه. خواهش دی وای چې ښکارای کا، نو دین نه دی کنه. کچره دا دین وې نو بیا بستا زړه دا سه نه غوښتا. لا تهوا انفسکم، چې ستا خواهش نه منی دا دین دی. همیشه د پاره تهجد ته پاسېدل دین دی، خواهش نه منی. سړی وای چې وده شخ خوب وکړه، نو لہذا دین کی غرض امتحان وی، امتحان چرته زړه منی. نسبت د هوای نفس ته ځکه کړی دی چې ناکاره خواهش همیشه د نفس نه پیدا کی. استکبرتم، استکبار بطر الحق وغمت الناس. استکبار لویه ته وی چې حق لا دیکا ورکای او خلق سپک غنی، بل در ته حقیر ښکاری. سپکه غنی چې دې څه شی دی چې زما په مخ کې داسې خبرې کوي، او حق لا دیکا ورکای چې بس یو خبره ده تیر شوجی، خپل زندگی تیروا دا کله دا قوم ده دا خپل کلی والی باندې ژوند تیروا، دیتا استکبار وی. نو ففریقا کذبتم، الله فرمایي چې دوی واډلا دروغجن کړه څه پیغمبرانو باندې چې د مرګ وس نه رسیده، وی چې دا دروغ وی مړه، اسی مسلې کوي، د شر خبري راوړي، دا د شر والا سړی د شر کیسې بیانای. خپلانه ډیر خدای هغه خوږی خبري کوي، او ټیک دی خوږی خبره، هر چا کرنه نوزار څوک کور لنه نواسا، اچا نه پردمه کاو مازه کاو. وفریقا تقتلون، الله فرمایي چې کوم انبیاء باندې وسوره سیدنو هغه وجل، او دوی انبیاء وجل، او زمنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلو ته هم اراده کړو چې د جرن دی پله راغسته او الله اطلاع ولا ورک. بس لفظی ترجمه ګوره دوباره. اولئک الذین، دا هغه کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې اغسته د ژوند دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې، نو فلا یخففو، نسپک بنشید دو عنهم د دوینا العذاب، عذاب مقرر، دوی باندې چې کوم عذاب مقرر دی هغه کې به هیڅ اسانه نه راځي. ولا هم ينصرون، او نه به دوی سره مدد کېدی شي. ولقد آتینا، او یقینا ورکړو منګه موسی علیہ السلام ته الکتابا، کتاب تورات، وقفینا، او پر لپسې ولېږل منګ من بعده، رستو د هغه نه رسول ګڼ رسولان، وآتینا،
او ورکړیو منګه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات ښکار دلیلونه معجزات وایدناه او کلک کړو منګ دلرا بروح القدس پر روح پاک سره افکلما آیا پس هر کلا جاءکم چرا بوڑلو تاسو تا رسول یو پیغمبر بما هغه حکمنا لا تهوا چه نبخو خولو انفسکم لا تهوا چه نبخو خولو نفسن استاسو لا تهوا انفسکم چه نبخو خولو نفسن استاسو استکبرتم لوی باوکڑتاسو ففریقا نویوادل د پیغمبرانو کذبتم تاسو دروغ جن کړه یعنی دروغ جنم وګڼلا وفریقا او بلډل د پیغمبرانو تقتلون تاسو وجل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا اللہ سمر کسان چی راغلی دی گناہونے معاف کا یا اللہ کورونه د خوشحالیو نه ډک کا یا اللہ مال و اسباب اولاد کے برکت واچوا یا اللہ سمر پریشانیانی چی دیتے نه لرے کا یا اللہ چی کمزے پر آواز زی چاور تغوگنی والے دے زڑ مرادون شرعی پورا کا یا اللہ گناہونے معاف کا یا اللہ کورونه کی ورته خوشحالیانی نصیب کا یا اللہ مال و اسباب کے برکت واچوا یا اللہ دا ہر قسم پریشانیوں نے وساتا یا اللہ کڅوک بیماران دی تو ول شفا ورکا یا اللہ کڅوک مڑی دی تے مغفرت نصیب کا یا اللہ کم خلق چ په بدعات و رواجونو باندې لګیا دی یا اللہ رواجی کرونه کوي او مالونه ضایع کیږي ایمانونه ضایع کیږي یا اللہ دا خلق د ایمان د زیان نه وساتا یا اللہ پا صحیح و پا صراط مستقیم باندے روان کا الہ العالمین د چا کورونو کی چا پریشانے وی پریشانیانے ختم کا یا اللہ چا سمرا خلق بیماران دی شفا ورکا یا اللہ دا کرونا وائرس چا پا دی دنیا راغلے دے پروردگار دا مسلمانانو حفاظتو کا یا اللہ چا کم کسان پا دے باندی ککڑ دی اغویل شفا ورکا یا اللہ زمنگ دا طول ملگرو لویو وڑو حفاظتو کا الہ العالمین دا ملک پروردگار عالم پا قرآن و سنت خیستا کا یا اللہ زمنگ ملک امن راولا یا اللہ باہر ملکونا چی مسلمانانو تا کم سازشون جوڑوی سازشون اخپل مابین کے استعمال کا یا اللہ زمنگ شاگردانو تا قرآن و سنت علم ورکا یا اللہ دا طول عالم دا پارا دا ہدایت ذریعہ و گرزوا یا اللہ دا شرپسند خلق دا شر نمنگا و ساتا یا اللہ دا ورانکار و خلق دا ورانوی نمنگا و ساتا یا اللہ دا حسدگرو دا حسد نمنگا و ساتا یا اللہ زمنگ دا ملگری شاگردان اوریدن کی ٹول و ساتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت